सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې کله مدینه ته تشریف راوړ داګه نه بعد زکات حکم فرض شو چې کله د رمضان روزه فرض شو نه بعد زکات حکم هم راغی ډېر خلک داسې ډېر سمجھدار وي ډېر عقل مند وي ایسره بجې پیور کوي دا ډېر خو الله تعالی دی الله تعالی غواړي او چاله الله تعالی غواړي دار چاله الله غواړي عزت ورکي چاله الله غواړي ذلت ورکي بلکې 40 حصہ نه غواړي 1% ته نه غواړي عزیزانو حاضرین ورونو مسلمانانو تاسو دوړان دي قران کریم او آیت کریمه مولستلا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد گرامی مستاسو دوړان دي ولستل پای کی د یو عظیم فریضی تذکرہ دا هغه ته زکات ویل کیږي رجب میشتا سید شعبان بین رمضان میشتو کی عموما الگ خپل اموالنا زکات وباسي دی په بنا باندې دا مسائل دي اور اهم دي دی وجه نه ان شاء الله ارکیبا ترتیبوار یو سو جمعو کی زکات تفصیلی مسائل ساسو دوړان دي ذکر کو انځ صرف ساسو دوړان دي د زکات د فریضی اهمیت فضیلت څوک چې نه ادا کوي د مبارکي سزا صدا زکات د یو عظیم فریضه ده اسلام 15 ارکان دي او پای کې یو رکن ادایګي زکات هر خلک داسې دي وی زکات ادا کوي نو کسان چې ادا کوي نو هغه په اندازې سره ادا کوي زکات یو عظیم فریضه ده کسرنګ چې منځ فرض ده دارنګ زکات هم فرض ده قرآن مجید کې الله تعالی منځ اور زکات دا قرینین ذکر کړي یو بل سره یو ځای اقیموا الصلاة آتوا الزکاة ځای کې وي منځ قائم کړي نو بل ځای کې وي زکات ادا کړي عبادت بدنی کړي نو عبادت بدنی سره سره عبادت مالی هم کوا اقیموا الصلاة آتوا الزکاة د قرآن مجید کثیر آیتونه پای کی د زکات فرضیت ذکر دے اور د زکات تاکید اور حکم اللہ تعالی مسلمانانو ته ذکر کړي زکات دا په مدینه کې فرض شوی مکی آیاتونه کوم د زکات تذکرہ شته خو هغه اجمالا ذکر ده باقاعده د زکات مقادیر او نصاب نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته تشریف راوړ داګه نه بعد د زکات حکم فرض شو کم کال کې فرض شو دی باره کې محدثین اختلاف ته بعض ذکر کې چې سن 1 هجری کې د زکات حکم فرض شوی او بعض ما ذکر کې چې سن 2 هجری کې د زکات حکم فرض شوی اور چې کله د رمضان روزه فرض شو هغه نه بعد د زکات حکم هم راغی دینه معلومیږي اهمیت د زکات زکات سمرا اهم فریضه ده زکات ستویل کېږي پد کی زکات په دوه معنی باندې راځي زکات لغت کې پمانه د صفای باندې مرضی ځکه کله چې سړی زکات ادا کوي د خپل بقیه مال د الودګۍ د پلیتینا دا صاف سترک قد افلح من زکاها فرمای کامیاب شو هغه انسان زکاها چې خپل ځان تزکیه وکړه خپل ځان پاک کو زکات زکوي لیکيږي چې په زکات سره انسان خپل مال صفا کوي مال سترک حدیث پاک کې راځي حسنوا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونو حفاظت وکړئ په زکات سره تاسو خپل دکان تلوي تعالی اچولي وي مرو سیستم مالته نسب کړی وي تو غل رانه شي چور رانه شي غلاونه کی لیکن زکات مال بهترین حفاظت آپ زکات سره کی کسی طور باندې خطا حفاظت کو خمانوی طور باندې حفاظت د مال آپ زکات سره کی کم کس چې صحیح طریقې سره خپل مال نه زکات ادا کی د مال به محفوظ به تاوان نه ملایي که چرته تاوان ملا هم شو الله تعالی هغه تاوان زر تر زر پوره کوي یو سړی زکات ادا کوي په دې سره د مال د هر قسم الودګۍ نه د هر قسم پلیتۍ نه الله تعالی د مال پاکي اور صفا کوي دو معنی د زکات ته نشونما اتری که عربی زکات زرع کیتی بڑھ گئی فصل زیاد شو زکات ته زکات زکی ویل کیږي کم کس زکات ادا کوي نو الله تعالی د مال زیات یو سړی دی هغه غواړي چې مال ترقی وکړي کاروبار ترقی وکړي نو دې دوه کارونه کوي یو څه نفلی صدقات تی ورکړي او دویم دا فرضي صدقات چې په دبا دي الله تعالی د طرف نه فرض ادا کړي ان شاء الله تعالی د مال دا برس پرس ترقی کوي زموستاسو کاروبار رس پرس پخکت رواني د دې بنیادی وجه دا ده موږ نفلی صدقات ورکو او نه فرضي صدقات صحیح طریقې سره ورکو ځکه زموستاسو کاروبار زموستاسو تجارت دا رس پرس پخکت روانه کوي باندې نه درو کله غواړي ته کوئی مونږ ته وظیفه خو د کاروبار لپاره ځاغه وظیفه د ټول بهترین وظیفه سره صدقه کول خپل وس مطابق خپل استطاعت مطابق تعالی ته دا نه وي چې ته 1 کروڑ روپے صدقه کا 1 लाख روپے صدقه کا 10 روپے صدقه کا لیکن په اخلاص سره او کجوره چواره چاله ورکه خو په اخلاص سره الله تعالی است اخلاص ته ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم الله ستاسو صورتونه ته ګوري لکه ينظر الى
اعمالکم وقلوبکم. الله تعالی ساسو اعمال ته ګوري، ساسو زړونو ته ګوري. تا 10 روپے صدقه کړی، آیا په دې کې اخلاص ته کنيشته؟ 1 लाख روپے صدقه کړی لیکن پای کې اخلاص نشته، مقصد نام و نمود دکلاو شهرت او سماعت ته تا ته باندې هیڅ فائدہ نه ملي سوا د عذاب نه. زکات ته زکات ولې ویل کیږي؟ ځکه زکات سره مال زیاتی کی، زکات سره نفلی صدقات سره الله تعالی مال زیاتی، صدقات سره الله تعالی مصیبتونه ختمي، الله تعالی مصیبتونه رفقه او دفقه. زکات دومره عظیمه فریضه ده چې قران مجید کې الله تعالی مختلف آیاتونو کې د دې حکم مؤمنانو ته کوي. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، انفقوا مما رزقناکم، خرج کې دا سنا چې مونږ تاسو د رزق را کړل. مما رزقناکم، عجیب خبر الله تعالی ذکر کړ. مما رزقناکم، رزق ما ته را کړل. الله تعالی د رزق نسبت ځان ته کو، دا مال ما ته را کړل. دا الله تعالی په لار کې صدقه کوي. والله دا مال خوستانه ده. ډېر خلک داسې ډېر سمجھدار وي، ډېر عقل مند وي، ایسره بجې په اور پېني. ډېر کسان داسې لیونی وي لیکن کروڑپتی او اربپتی وي. نو دا ډېر خو الله تعالی ده. چاله الله تعالی غواړي غریب او چاله الله تعالی غواړي مالدار، چاله الله غواړي عزت ورکي، چاله الله غواړي ذلت ورکي. چې کله الله مال تعالی را کړل او به ته وي چې ته د الله تعالی په لار کې فرض صدقه ورکوا او ټول مال دلم نه غواړي چې ټول مال نه غواړي بلکې 40 حصہ نه غواړي، 2.5% ته نه غواړي. نو مما رزقناکم، چې کم مال ما در را کړل هغه الله تعالی په لار کې خرج. او دوم دلته لفظ د رزق ذکر کړل. رزق هغه څه ته ویل کېږي چې انسان هغه طرف ته محتاج وي. ډېر خلک وایي چې زکات مې ورکو نو غریب بشما، پریشان بشما، دا خو زما د خوراک اسکات سيزونه دي. نو الله تعالی فرمایي کم سیسته چې ته په خپل محتاج اگر الله تعالی په لار کې ورکړه، الله تعالی پر لار کې ادا کا. سورۃ بقرہ کې الله تعالی د متقین صفات ذکر کې الله فرمایي هدل للمتقین. دا قرآن مجید سرچشمه د هدایت ته د پاره د پرهیزګارانو. به د متقین صفات الله ذکر کې متقی چاته ویل کېږي الذين يؤمنون بالغیب. متقین کسان دي چې هغوی په پټو څیزونو ایمان راوړي. ويقيمون الصلاة، قائمي دوی منځ او مما رزقناهم ينفقون. دا غما الله چې موږ دوی ته ورکړي دوی خرج کوي. کم مال چې ما دوی ته ورکړی دی دوی دا خرج کوي. د دې نه نفلي صدقات مباسي او فرضي صدقات دوی وباسي، د دې د وباسلو اهتمام کوي. بل ځکه الله فرمایا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، انفقوا خرج کوي من طیبات ما کسبتم، دا هغه پاک او حلال مال چې تاسو ګټلې دي، تاسو ګټلې دي هغه الله تعالی په لار کې خرج کوي. بل ځکه الله فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرج کوي دا هغه مال چې موږ تاسو ته راکړی دی. من قبل ایات احدکم الموت، مخکې د دې نه چې تاسو کې یو کس ته مرګ نه راغل، چې کله مرګ ورته راشي دی وایي لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین. وی الله تعالی ما ته مهلت راکړي لکه عمر مال راکړي، ولی چې زه صدقه وکما، نفلی صدقات ورکما، فرضی صدقات ورکما، شمزده نیکو کارونه. لیکن هغه وخت کې به انسان ته مهلت نه ملاويږي، هغه وخت کې به انسان ته ډیل نه ملاويږي. نو مختلف آیاتونو کې الله تعالی د زکات حکم مؤمنانو ته ذکر کړی او د دې باوجود زموږ تاسو په معاشره کې اکثر خلک د دې فریضې نه غافل دي. پته ورته شته چې زکات فرض دی لیکن زکات ادا کولو کوشش نه کوي. کچرتا زموږ تاسو مالدارانو صحیح طریقې سره زکات ورکول شروع کړو، زماستا په محله کې، زماستا په علاقه کې هیڅ یو غریب به غریب پاتې نشي، هیڅ یو نادار به نادار پاتې نشي. زموږ تاسو په محله کې داسې یو کور به پاتې نشي چې په هغې کې یو کور والا په لوږه باندې په تنده باندې دم تېر کړي. لیکن زموږ تاسو اکثریت داسې دی چې زکات په صحیح طریقې سره موږ تاسو ادا کوو. نو او بیا الله تعالی د دې مصارف هم ذکر کړي دي، هغه خو به رستنه موضوع ده چې ان شاء الله په هغه باندې موږ بحث کوو چې زکات چاله ورکول پکار دی. حدیث پاک کې راځي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي دینه معلومیږي چې د زکات اهمیت څه ده. زکات د دین اسلام یو رکن دی، 15 ارکان دي د اسلام، یو په کې سره زکات ورکول له. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل
بني الاسلام علی خمس، اسلام بنیاد په پنځو سيزونو باندې ده. شهادت الله اله الا الله، یو د دې خبرې گواہی ورکول حقدار د بندګۍ یوازې الله ده، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له. دویم و اقام الصلاه، منځ قائمول. دریم و ایتاء الزکات، زکات ورکول. څلورم و صوم رمضان، د رمضان روزي نیول. پنځم و حج البيت، د بیت الله حج کولا. یو رکن سره و ایتاء الزکات، زکات ورکول. زکات د اسلام رکن دی، په دې باندې د اسلام بنیاد دی. چې کله دا یو ستون تلر شو نو د اسلام بنیاد په څه باندې ورته کی. نو دینه معلوم شو اهمیت د زکات، چې دا یو معمولی فریضه نه ده چې دا علماء د دې لپاره بیانې هر کال چې علماء خپل ځان ته کشي رخ کوي چې د خلک موږ له زکات راکړي. الحمدلله اوس پر ما تاسو ته دا نه ویل چې مال زکات راکړي. زما چې مستحق ته زکات ورکړي، چې کم مستحق ته، کستا د جماعت امام دی هغه ورکا، کستا د مدرسې قاری دی هغه ته ورکا، کستا په محله کې یو غریب زنانه ده هغه ته زکات ورکړه. لیکن دا فریضه په صحیح طریقې سره ادا کړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام بنیاد په پنځو سيزونو باندې ده. یو سیز به کیسه ده و ایتاء الزکات، زکات ورکولو. حدیث پاک کې راځي چې کم کسان زکات نه ورکوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورید چې حضرت فرمایل چې تات الابل علی صاحب علی خیر ما كانت، وی یو سره دا سره او خان دی اگې نه هغه زکات نه ادا کوي نو دا او خان چې دی دا به پرز د قیامت باندې راشي، د مخ کی حالت نه به فربا موټا تازوي. او کم کس چې زکات نه ادا کړ نو د خوا توراشي تتوه باخفافها، دیوا پخپل خپو کې د سراکاږي راکاږي. دا او خان ځان سره ساتل زکات نه ور کوي نو دا او خان د مخ کی حالت نه فربا موټا تازوي. او دا کم کس مالدار چیو دیو بخپل خپو کې د سراکاږي، یو میدان نه ویبوزي بل میدان ته بیراوي. هغه او خان هغه مال او دولت چې ما ته په باندې فخر کول هغه پرز د قیامت زماسته د پاره وبال وي. دا هغه چا د پاره چې چا د دین د الله تعالی حق نه ادا کړ. وتات الغنم على صاحب على خير ما كانت اذا لم يؤت فيها حقا تطؤه باظلافها. دا رنګ یو سړي سره بيزي د خپل نصاب دی اور هغه داګه نه زکات نه ادا کوي نو پرز د قیامت باندې دا بيزيوا د مخکنا خفر با موټا تازه حالت کیوي. کم کس چې د دې زکات نه ادا کوي د په خپل خپو کې راکاږي د میدان د شورون حواله تر اخره پورې دا معاملې به شروع وي تر دې پورې چې د لار او خودل شي یا جنت ته یا جهنم ته. څومره لوی خبره ده، لیکن نن موږ تاسو ته د دې د اهمیت پته نشته ده. دارنګي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یاتیادکم یوم القیامت بشات یحملها علی رقبته. پرز د قیامت باندې بتا سکیو کسراشی چې بيزونه زکات نه ادا کړ دا به د پسټ باندې وي او دا به आवाज کینو دا کسب یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم زما سفارش وکا. فاقولوا نبی علیہ السلام فرمایي زبما لا ملکا نشته ما د پر هیڅ اختیار، قد بلغت ما تا مسئله را رسولوا، اتا مسئله را رسولوا لیکن تا په دې باندې عمل نکولا. نن ما تبار هیڅ اختیار نشته چې زستا سفارش وکوا. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه کسان چې هغه جمع کوي سره زر او سپین زر. یو زنانه ته وی چې د سرو زرو زکات ادا کا، ویلې زکات ادا کا. الله تعالی فرمایي هغه سړی او زنانه چې سره زر او سپین زر جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله، د الله په لار کې نه خرج کوي، زکات نه ادا کوي. فبشرهم بعذاب الیم، الله فرمایي خبر ورک دوی ته په عذاب دردناک سره. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. پرز د قیامت باندې دا سره زر اور سپین زر دا به په اور کې جمع کړي ګرم کړي شي. اداګه نه بعد فتقوا بها جباههم دا اوچلیوا دلبا داغ ور کولې کیږي په دې سره اوچلیلا به داغ ور کولې کیږي. وجنوبهم ارخون لبا داغ ور کولې کیږي، وظهورهم شاګان لبا داغ ور کولې کیږي. دا سره زر او دا سپین زر دا مونږ تاسو جمع کړی دي. حدیث پاک کی راضی یو روایت کی دا سی هم راضی چې باقاعده دا په پور کې ګرم کړي شي اور دا به د جهنم پلیټونه وي اور کې به دا ګرم کړي شي او به د هغه نه بعد یو روایت کی دا راضی مسل له یوم القیامت شجاعا اقرا چې دا به یو گنجا
सांप په شکل کې وي اور دیبا د دې دواړو داړو نه اونیوي اور دغه غاړې ته به توق واچول شي دا ابه ورته دا مال وي انا مالک انا کنزک زستا مال ما زستا خزانه زستا هغه مال کتاب ما باندې فخر کول زستا هغه خزانه کتاب ما باندې فخر کول او نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم چې ګمان دي کې هغه کسان چې هغه بخل کوي او خاص کر فرض فریضه اگر نه ادا کوي چې دا لپاره بهتر دي نه بلکې دا لپاره ډیر شرط سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه الله فرمایي د دې مال او دولت نه توق جوړ کړی شي توق او دا به د غاړې ته واچول شي دا به د غاړې ته واچول شي اور دلروا دا گنجه مال مار چې دا بوله ټک ورکوي چې زستا مال ما زستا خزانه ما کتاب ما باندې فخر کو الله فرمایي والذین یکنزون الذهب کسان چې هغه سره زر جمع کوي سپین زر جمع کوي دا الله په لار کې نه خرج کوي دې ته خبر ورکړه پر دردناک عذاب سره دې ته خبر ورکړه اور دغه مال او دولت دا به ګرم کوي شي په ور کې د اوچلې به داغ ورکول کیږي دا کله چې یو فقیر راشي او دا الله تعالی په نوم باندې سره کا د 12 بجاو کې پوچلی والی خپل مخ بالکل تریو کی سړی ته پته ولګي چې هغه کده خو درا کولونه دي الله تعالی فرمایي کم اوچله تا چې تریو کول د فقیر د پاره د غریب د پاره نن به دغه اوچله په دغه مال باندې ته ټک ورکول کیږي دا به داخله کیږي اور چې کله په دې باندې مونږ شي باس کسان داسي چې انسان بس لګیدل وي خامہ خطبه راکې 19 روپے نبی دې څه کوي به دې دسي شاته دې لګاواړي اړخ دې دسي کی الله تعالی فرمای چې و جنوبهم د دې اړخونه دا به دا غول کیږي اور باس کس داسي چې په دې باندې نه کیږي په دې باندې نه کیږي روان شتي زتان استړي شو پوشي هر ورځ راځي د جمعه د پاره چاندا د امام صاحب د پاره سل روپے دې نه تګراو پشاشتي الله تعالی فرمای و ظهورهم دې د شاګانی دا وټ کولې کیږي دله به دا غور کولې کیږي په مال باندې الله ورته فرمایي هاذا ما کنستم لانفسکم دا غمال چې تاسو خزانه کړه تاسو جمع کړه خپل ځانونو د پاره نو زکات یو عظیمه فریضه ده په دې کې کوتاهی نه ده پکا دا مال مهتل الله تعالی را کړی دی الله تعالی په دې باندې قادر دی چې ماته نوالی او مونږ تاسو دبل سوالګر جوړ کی نور ته سوالات شروع او دې باندې ډیر واقعات شاهد دي په دې باندې چې کم کسان خپل د مال نه فرضي او نفلي صدقات نه ادا کوي الله تعالی بالاخره الله تعالی په دنیا کې ذلیل مکتوبات د شیخ ولی تانوی رحم الله کې هغه یو واقعه ذکر کړی ده چې یو خزه خاونو دا کس ډیر مالدار په دې دوران کې فقیر راغی دروازې والا چې الله تعالی په نوم باندې سره نو هغه خزه دي خاون تخپلوي چې هر څه پراته دي سبا هغه له هم یو روټي ورکو هغه خاوني وی چې مونږه د دې فقیرانو نه او د دې سوالګرو نه تنگ راغلي پرې دا خپل کار دي روټي وخوړه دا سکیدا کیدا الله تعالی په دې مالدار کسانی د حالت راوستو چې دې بالکل غریب شو دا سینادار شو چې خپل ځان نشو ساتل خپل خزه نشو ساتل بالاخر خپل خزه طلاق ور چې طلاق له ورکو اغلاړه بل ځکه نکاح بل ځکه چې نکاح کو دا ناس ته خپل خاون سره دغه شنګ د غرمه ټیم قانون د الله تعالی اتفاقی د خبره را دوی روټي خوري دوران کې یو فقیر دروازه والے چې د الله تعالی په نوم باندې سره نو دی خاون خپل خزي ته وی چې ډېر ششه نه پراته دي سو ویسا دی فقیر له هم ورک چې کله دا زنانه راغله دی فقیر له سو ورکول چې سینو کو خیر ورته وکړه نو هغه د هغه مخکینه خاون خپل هغه دیم خاون ته आवाज وکړو د ځان سره کینول او تاسو دې کو چې دا څه شوی دی نو هغه ورته پوره واقعا بیان کړه چې زه خمالدار ما لیکن په ما باندې د حالت راغې چې زه فقیر کړم زه ستاسو دروازې ته راوستلم اور هغه غریب سره چې د هغه مالدار نن الله تعالی ماته مال را کړی دی دولت را کړی دی دین د الله تعالی حق ادا کول پکار دي اور ما شروع کی چې الله تعالی دې ته نه ګوري چې ته ډېر روپے د الله تعالی په لار کې ورکې الله تعالی ته ډېر مال را کړل ډېر ورکا لیکن الله تعالی زمسته اخلاص ته ګوري چې ما ته الله تعالی په لار کې صدقه کو آیا ما ته په اخلاص سره صدقه کو کنه چې ما ته په اخلاص سره صدقه کو چې 10 روپے ما ته ورکو دروازه چې په اخلاص سره وي الله تعالی و ممتاز ته د دې ثواب په قرب او ارب باندې راکړي
अल्लाह ताला फरमाए मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, सिफत दा खल्क द नफ़क़ातो कि दा अल्लाह ताला पलार के खर्च कई दा आगी मिसाल सरे दा आगी मिसाल पशान दे उदानी दे कि आगा पज़मक की ज़रगुने की अम्बतत सबअ सनाबिला और दा आगी ने वो वगी आगा रापिदश और फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा हर वगी की सौदानी हुई। इशारा दे खबर था ₹100 अल्लाह ताला पलार के सदका करा ₹10 अल्लाह ताला पलार के सदका करी अल्लाह ताला बदा ₹100 ताला तो अविया सौ बांधे रखे। बल्कि अल्लाह फरमाई वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, कोई मिसाल है सुमर के जमास्ता इखलास हुई अगरब अल्लाह ताला जमुन दस्तासु मालूम ज़ियाती बे ज़कात पकम कम मालूम बांधे लाजिम दे, ज़कात मसारिफ से दी, ज़कात चाला वरकुल पकार दे दा तफसीली खबरी दी इंशाअल्लाह रातुन की जुमा पदी बानी इंशाअल्लाह तफसीली बहस को जिस खबर उकड़ी और अल्लाह दे पदी दा अमल करो तो फ़िक़रा की दुआ